Pollution consequences and control. Air pollution, water pollution. Class 10th Biology, Chapter 7 Man and His Environment, Lecture 8, our total lecture 9. Pollution consequences and control. پالوشن ډیفاین کیږي داسې چې کله موږ سره داسې مالیکول په فزیکل کیمیکل یا بایولوژیکل انوایرمنټ کې یوځای شي چې د هغې په وجه باندې موږ سره هوا یا خاوره یا اوبه هغه د انسان یا د نور تمام ځناور د زندګۍ لپاره نقصان دیخ شي، نو دغه تمام مالیکول د اډ کېدو په وجه باندې د اوبه، هوا او د ځمکه پالوشن شوه، او دغه مالیکول چې موږ سره د الله په ډسټرب کوي په د انوایرمنټ کې، نو د بنامینه ته پالوشن وي، او هغه مالیکول چې موږ سره د پالوشن کاز کوي نو هغې ته ویل کېږي پالوټنټ. یعنی په اوبو کې چې کوم دی نو چې پټرول واچي نو دا اوبه موږ سره بیا پالوټنټ شو. دا شانتې په خوراک کې چې کوم دی نو مختلف قسم ته کیمیکل یا ډسټ پارټیکل یو ځای کول، نو دا بیا موږ سره پالوټنټ شو د دغه ډسټ پارټیکل په وجه باندې دا فوډ مالیکول. بل ټایپس اف پالوشن، د پالوشن مختلف ټایپس دي. یو ته ویل کېږي ایر پالوشن. ایر پالوشن چې کوم دی موږ سره داسې مالیکول په اټماسفیر کې یو ځای کېدل چې د هغې په وجه باندې د اټماسفیر چې کوم موږ ته دغه راکوي، کمپارټ راکوي، آرام راکوي، یا د اټماسفیر موږ ته چې کوم حفاظت راکوي یا زمونږ صحت برقرار ساتي یا د تمام لیوینګ ارګنزم، نو هغه ډسټرب شي. نو دغه تمام مالیکول په اټماسفیر کې اډ کېدل چې د هغې په وجه باندې د لیوینګ ارګنزم لایف ډسټرب شي، نو دې ته ویل کېږي از نون ایز ایر پالوشن. اوس ایر پالوشن د کم مالیکول د وجې نه کېږي، نو په هغې کې لومبی د اکسایډز اف کاربن. نو چې کله کمبسچن پروسس کېږي، یعنی پټرول شو، ډیزل شو، کیروسین آیل شو، یا لرګي چې سوځي، نو د هغې نه موږ سره کاربن ډای اکساید او کاربن مونوکساید پیدا کیږي، او هغه په هوا کې شاملیږي، او دغه کاربن ډای اکساید او کاربن مونوکساید هوا پالوټنټ کوي. بل اکسایډز اف نایټروجن، موږ سره چې کوم د نایټروجن اکسایډز د هغې سورسز دي، نو په هغې کې یو دی کیمیکل فرټایلایزر. کیمیکل فرټایلایزر دا هغه خاورې دي چې خلک د دکان نه زمیندار اخلي او په پټو کې اچوي، نو د هغې په ذریعې سره موږ سره د نایټروجن اکساید پیدا کیږي. بل د لایټنینګ پروسس په ذریعې سره د اسمان کې چې کوم پړک راځي د وریځو والا، د هغې په ذریعې سره د نایټروجن اکساید پیدا کیږي. یا چې کوم لیوینګ باډي د هغه مړه شي، د هغې نه مرګ نه بعد چې کوم پروټین یا نیوکلیک ایسیډز دي، نو د هغې د ماتېدو نه بعد چې کوم دی نو د نایټروجن اکساید پیدا کیږي او هوا کې شاملیږي، او چې کله د دې مقدار په هوا کې سیوا شي نو دا موږ سره ایر پالوټنټ کوي. بل اکسایډز اف سلفر. د اکسایډز اف سلفر موږ سره د پیول کې چې کله کمبسچن پروسس کیږي، یعنی مختلف قسم ته ایندن کله سوځي، نو په انجنو کې یا چې کوم دی نو موږ سره د خښتو چې کوم بټۍ ده په هغې کې کله خښتې پخېږي، نو په هغه دوران کې سلفر د اکسیجن سره کمباین شي او سلفر ډای اکساید پیدا کړي. دا شانتې چې کوم موږ سره والکانیک ایرپشن کیږي، یعنی آتش فشا پهاړ چې کله پټاویږي، نو په هغه دوران کې چې کوم دی نو موږ سره سلفر کنورټ کیږي سلفر ډای اکساید ته، او هغه موږ سره ایر پالوټډ کوي. بل کلورو فلورو کاربنز. دا کلورو فلورو کاربن موږ سره دا پیدا کیږي د ریفریجریټر کې او په ایر کنډیشنر کې، او د هغې په وجه باندې موږ سره د اټماسفیر چې کوم اوزون لیر دی نو په هغې کې ډسټربنس جوړیږي. بل لیډ کمپاونډ دي. نو لیډ کمپاونډ دا موږ سره ایر پالوشن کاز کوي، او د دې په وجه باندې د ارګنزم چې کوم برین دی هغه ډیمیج کیږي. بل پارټیکولیټس یعنی نور داسې مالیکولز چې هغه موږ سره ایر پالوټ کوي، نو په هغې کې د ډسټ پارټیکلز یعنی خاوره چې کوم د هغې ډسټ الوزي، یا ایتایلین شو یا اسیټایلین شو، نو دا موږ سره چې کوم دی نو ایر پالوټنټ کوي. بل افیکټس اف ایر پالوشن. د ایر پالوشن په وجه باندې د لنګز فنکشن خرابېږي، یعنی پیپړې کار نه کوي. بل موږ سره سترګې او پوزه، خوله او مری، دې کې خارښ جوړیږي، اریټیشن خارښ ته وایي. دا شانتې دا چې کوم ریسپایریټري سسټم دی نو په هغې کې برانکس دا داسې ټیوب دی چې دا تللی دی لنګز ته، نو هغه راوپړسېږي، نو هغې ته برانکیټیز وایي.
آسما ډیزیز په کاس کیږي. آسما دراصل سفوکیشن ته ویل کیږي، سابندې پکې جوړیږي د ایر پالوشن د وجې نه. موږ سره د باډي چې کوم انرژي لیول دی نو هغه کمیږي. په سر باندې درد راځي د ایر پالوشن د وجې نه، او اونګ ډیزنس اونګ ته وایي، یعنی د خوب چپې په خلکو باندې راځي. دا موږ سره دا چې کوم انډوکراین سیستم دی یا ریپروډکټیو یا ایمیون سیستم دی پای کې ډسټربنس کاز کوي. د دې د وجې نه چې کوم کارډیو ویسکولر ډیزیز دی، یعنی د هارت او د بلډ ویسلز چې کوم بیماری دي هغه ته نه کاز کیږي، او د دې د وجې نه کینسر کاز کیږي. کینسر موږ سره چې کله سیلز امچور او ریپډ ډیویژن کوي نو هغه ته بیا ویل کیږي کینسر. او دا کینسر سیل پر ریزلټ کې چې کوم دی نو موږ سره رسولې جوړیږي، هغه ته ویل کیږي ټیومر. بل واټر پالوشن، چې کله موږ سره داسې مالیکول په واټر کې اډډ شي چې هغه واټر موږ سره انډیزایربل کنډیشن ته وړي نو دې ته بیا ویل کیږي واټر پالوشن. واټر پالوشن عام طور باندې موږ سره داسې پالوټن د وجې نه کیږي چې هغه ډایرکټلی یا انډایرکټلی چې کوم دی نو واټر باډیز یا واټر ریسورسز کې اډ کیږي. واټر باډیز دراصل نهر ته ویل کیږي، نالۍ ته ویل کیږي، کوهي ته ویل کیږي، یا نور مختلف قسم د داسې ځایونه چې پای کې اوبه ولاړي نو هغه تمام ځایونو ته واټر باډیز ویل کیږي. اوس موږ سره چې کوم انکمپلیټ ټریټمنټ اف سیویج دی، دا نکاسي آب دا چې کوم اوبه دي چې د کورونو نه وځي نو د دې چې کله مکمل ټریټمنټونه شي یا د دې خیالونه ساتل شي او دا اوبه موږ سره پاک اوبو سره ملو شي نو هغه اوبه موږ سره پالوټن شي، یعنی ډومېسټک سیویج چې کوم دی نو دا موږ سره د کورونو خارجيږي، او دا چې کوم پاکي اوبه وي چې هغه په نهر کې یا په نالو وغیرہ یا په جیل وغیرہ کې موجود وي نو په هغې کې اډ شي او د هغې په وجه باندې موږ سره ډسټربنس کاز شي په هغه پاکو اوبو کې. دغه چې کوم سیویج والا اوبه دي نو دې کې امونیا شامل ده، دې کې نایټریټ شامل دي، دې کې فاسفیټ شامل دي، او دې کې ډیفرنٹ ادر داسې ګیسیس یا نور مالیکول شامل دي چې د هغې په وجه باندې موږ سره ایکویټک لایف ته نقصان رسي. دا چې کوم مختلف قسم ته پیتوجن دي، پیتوجن هغه مایکروب ته چې هغه موږ سره ډیزیزز کاز کوي په اینیملز کې یا په نور مختلف قسم ته ارګانیزمز کې نو هغه ته پیتوجن ویل کیږي. نو دا چې کوم ډایریا شو یا هیپاټایټس شو یا امیبیاسیس شو یا ټایفاید شو نو دا موږ سره دراصل د دې دا چې کوم دا دي کازینګ ایجنټس دي نو دا موږ سره واټر کنټیمینټ شي، او چې کله کنټیمینټډ واټر څوک اوس کی نو دا هغې په وجه باندې خلکو ته دا بیماری لګي. بل آیل سپیلز، آیل سپیلز واټر چې کوم دی نو موږ سره پالوټ کیږي د آیل سپیلز د وجې نه، او دا آیل هغې چې کله موږ سره یو ټینکر چې کوم دی نو هغې کې د تیلو نه ډکه ده او هغه په سمندري جهاز وړي نو هغه ټینکر چې مات شي د هغې نه هغه تیل چې کوم دی نو په اوشن کې وبهیږي، یا یو ټینکر چې کوم دی نو ډکیږي او د ډکېدو دوران کې چې کوم دی د هغې نه تیل توی شي او هغه اوبو ته لاړ شي نو دغه تیل چې کوم دی نو موږ سره د اوبو د سرفیس د پاسه یو لیر جوړ کړي، او دغه لیر کې چې کوم دی نو د آیل لیر دا د اوبو ته چې کوم دی نو سن لایټ هم نه پرېږدي، او دویم دا اوبو کې دننه چې کوم ځناور موجود دي نو دوی موږ سره په اوبو کې حل شوي اکسیجن استعمالوي. نو چې کله د اوبو د سرفیس د پاسه د تیلو تخ جوړ شي نو په هغې کې بیا نه چې کوم دی د اټماسفیر نه اکسیجن اوبو طرف ته تللی شي او نه د اوبو نه چې کوم دی نو کاربن ډای اکساید واپس یې کې دخوا اټماسفیر طرف ته راتلی شي. نو دغه لیر چې کوم دی دغه کې دننه چې څومره تمام ځناور موجود وي نو هغه اټوله مړه شي، که هغه میرین پلانټس دي یا میرین اینیملز دي د سفوکیشن د وجې نه، یعنې هغې ته اکسیجن نه میلاویږي. بل انډسټریل امپلیمنټس، موږ سره چې انډسټریز مختلف قسم ته ویسٹ مټیریل پیدا کوي او دا ویسٹ مټیریل کې مختلف قسم ته ټاکسیک کمپاوند دي، داسې کمپاوند دي چې هغه نقصان دېخ دي، زهریله دي، په هغې کې مرکري ده، کیډمیم دی، لیډ دی، کرومیم دی او آرسینک دی. نو دا موږ سره د انډسټریز نه راوځي او دا واټر سره شامل شي او واټر باډیز موږ سره ټاکسیک کی. بل انسیکټیسایډز، مختلف قسم ته سپریګانې خلک د انسیکټس د مړ کېدو لپاره استعمالوي چې په هغې کې ډي ډي ټي ده او نور مختلف قسم ته نور سپریګانې دي، هغې ته ویل کېږي انسیکټیسایډز.
دا انسیکټیسایډز چې کوم دي نو ډیکمپوزرز داسې ارګانیزم دي چې هغه موږ سره ډیډ باډیز یا نور مالیکول چې کوم دي د هغې بریک ډاون کوي. نو ډیکمپوزرز انسیکټیسایډز نشي ختمولی، د هغې بریک ډاون نشي کولی. دا انسیکټیسایډز موږ سره په اوبو کې شامل شي چې کومې اوبه په نیر کې وي یا په جیل کې موجود وي یا په نالې وغیره کې موجود وي، او دا د فش یا د نور ایکویټک چې کوم ارګانیزم دي نو هغه موږ سره پوایزنینګ کاز کوي. نو انسیکټیسایډز موږ سره واټر پالوشن کاز کوي. هربیسایډز د هربز هر هغه پلانټ ته ویل کېږي چې پای کې ووډ نه موجوده، نو د عام ګیاګانې دي ته دراصل هربیسایډز وایي. نو د هربز وایي، او د هربز د ختمېدو دپاره چې کومه سپریګانې استعمالیږي د هربیسایډز وایي. اوس د هربیسایډز کې چې کله د فصل وي، د غنمو فصل یا د جوارو فصل یا د هغې نه ګیا ختموي، د هغې لپاره نن سبا خلک سپری کوي. دغه سپری دراصل هربیسایډز ده. په دغې سپری کې چې کوم دی نو دننه یو مالیکول شامل دی چې هغې ته ډایوکسین وایي، او دا ډایوکسین انتهایی هارمفول دی. نو دغه سپری چې کله وکړي نو د دې د مالیکول ډایوکسین موږ سره دا پاتې شي په پټي کې، او چې کله باران وشي نو هغه باران چې کوم اوبه دي هغه ځان سره دا مالیکول یوسي پاکو اوبو ته، هغه پاکې اوبه کینسرس شي. بل کیمیکل فرټیلایزرز مختلف قسم ته چې کوم کیمیکل فرټیلایزرز دي نو هغه غونډ په غونډه باندې فصل نه ابزارب کوي، پای کې څه پاتې کیږي. دا دکاني خوره خلک فصل لپاره چې دي د کیمیکل فرټیلایزر وایي، دغه خوره چې کوم دی غونډ په غونډه فصل نه ابزارب کوي، بلکې دې کې څه چې کوم دی په پټي کې پاتې شي، چې کله باران وشي نو باران اوبه د دې نه دا فرټیلایزر یوسي پاکو اوبو ته، او د هغې په وجه باندې ایکویټک لایف ډسټرب شي. بلې لیکیج پلام لینډ فیلډز د خلکو عام طور باندې د مختلف قسم د ګندونو چې کوم دی نو دا ایښودي وي په زیات مقدار کې په سړکونو یا په نور ځمکو د سرفیس د پاسه، او چې کله باران وشي نو هغه د دغې نه چې کوم د ګندونو نه مختلف قسم ته ویسټ مټیریل دي هغه پاکو اوبو طرف ته یوسي. بل اینیمل ویسټ دا چې کوم ځناور دي، غواګانې شوې، میخې شوې، ګډې بیزې شوې، د دې دا ویسټ مټیریل چې کوم دی دا خلک په اوپن پلیس کې اچي، او چې کله دا واچي نو کله باران وشي نو باران ځان سره د دې نه دا ویسټ مټیریل یوسي او پاکې اوبه چې کوم دی د هغې په ذریعې سره کنټیمینیټډ شي. بل لیکیج فرام انډرګراوند پیټرولیم سټوریج، دا پیټرولیم د یو علاقې نه بل علاقې ته ځي د پیپونو په ذریعې سره، او هغه پیپونه چې کوم دی په ځمکه کې دننه راوستي وي. چې کله په هغه پیپونو کې چې کوم پیټرول والا پیپونه دي نو په هغې کې لیکیج وشي نو هغه پیټرول شامل شي په ځمکه کې دننه چې کوم اوبه دي او هغه اوبه کنټیمینیټډ کړي. بل ترډ موږ سره کوم ټایپ دی ته وایي لینډ پالوشن. لینډ پالوشن موږ سره د هر چې کوم لینډ سرفیس دی په هغې کې داسې اکټیویټیز کېدل چې هغه لینډ سرفیس بیا موږ سره د انسان د ریسورس دپاره نه استعمالیږي، یعنی انسان استعمال نشي کولی، نو دغې پروسس ته وایي از نون ایز لینډ پالوشن. اوس چې کوم د مختلف قسم ته ویسټ مټیریل خلک په ځمکه باندې اچوي او صحیح طریقې سره ختموي نه، نو دا موږ سره لینډ پالوشن کاز کوي. لومبی چې پای کې کوم دی نو هغه د میونسپل سالډ ویسټ، دا میونسپل چې کوم مختلف قسم ته د کور نه خلک ګند نه روباسي یا د انسټیټیوټ نه روباسي یا د انډسټریز نه روباسي او دا د ځمکې د پاسه کېدي، نو دا موږ سره لینډ پالوشن کاز کوي. نو پای کې لومبی دی ګاربیج. ګاربیج دا موږ سره داسې ویسټ مټیریل دی چې هغه د فوډ ویسټ مټیریل دا خلک د کورونو نه روباسي او ځمکې د پاسه کېدي، نو هغه موږ سره کاز کوي لینډ پالوشن. بل ربش دا چې کوم پیپر شوې، ګلاس شو، ټیکسټایل شو یا پلاسټیک آبجیکټ شو، دا ځمکې را پاسه کېښودل، د دې په وجه باندې لینډ پالوشن کاز کېږي. بل ترش چې کوم دی نو مختلف قسم ته ډسچارجبل ډسکارډډ میټرز دي، یعنی اپلاینسز کور کې چې کوم لوښي وغیره مات شي یا پیالې وغیره یا د هغې نه علاوه چې کوم دی د فرنیچر سامان مات شي او هغه د ځمکې د سرفیس د پاسه کېښودل، نو دا موږ سره ترش ورته ویل کېږي. بل میډیکل ویسټ دا چې کله اپریشن وکړي، د اپریشن نه چې کوم ګلاوز شو یا د اپریشن نه چې نور مختلف قسم باډي فلویډ بلډ وغیره ایکسرے اکویپمنټ شو، دا چې کوم دی د ځمکې د پاسه اچول، د هغې په وجه باندې موږ سره کاز کېږي لینډ. ایګریکلچر اکټیویټیز اګریکلچر په طور باندې خلک نه څه پیسټیسایډ استعمالوي یا هربیسایډ استعمالوي، او د دې په وجه باندې د کراپ چې کوم پیداوار د هغه هم سیوا کېږي، خو په ځمکه کې دا پاتې کېږي او ځمکه دا موږ سره لینډ پالوشن ته جوړوي. بل کنسټرکشن آف ډیبرس، خلک چې کله کور جوړ کړي نو د کور نه چې کوم کنکریټ پاتې شي یا روډ جوړ کړي د هغې نه چې کوم اسفالټ پاتې شي،
یا نور مختلف قسم میټیریل د کور د روانېدو نه بعد چې کوم پاتې شي نو هغه په ځمکې د پاسه واچي او دا موږ سره لینډ پالوشن کاز کوي. بل ایر اینڈ واټر پالوټنټس چې کله موږ سره په اوبه کنټیمینیټډ وي یعنی ګنده اوبه دي او هغه اوبه چې کوم دی لاړ شي ځمکه کې جذب شي نو هغه د ځمکې هغه چې کوم دغه دی ټیکسټ دی یعنی د ځمکې چې کوم هغه خپل مالیکول لپاره کې چینجز راولي او د ځمکې کوالټي چینج کی نو دا موږ سره دا ګنده اوبه م لینډ پالوشن کاز کوي. بل کنټرول اف پالوشن پالوشن چې کوم دی نو موږ سره دا یو ان ایکسپیکټډ او سم ټایم یو سیریس چینجز راتللی په لینډ کې په ریور کې په سیز کې یا په ایر کې او د هغې په وجه باندې موږ سره چې کوم دی نو پلانټ او تمام آرګنزم ته نقصان کاز کیږي نو د دې کنټرول ضروري دی. اوس موږ سره کنټرول اف ایر پالوشن نو سیورل پروسیسز دي چې د په ذریعه سره موږ د ایر پالوشن هغه کنټرول کولی شو. نو پای کې لومبه دی ټریټمنټ اف انډستریل ایگزاست یعنی د انډستریز نه چې اټماسفیر ته څومره ګیسز راځي نو داسې فلټر په انډستریز کې لګول غواړي چې کوم نقصان ده ګیسز دي چې هغه موږ سره اټماسفیر ته نه راځي او چې کوم پیدامن ګیسز دي نو هغه د انډستریز نه اټماسفیر ته راځي. بل یوز اف پبلک ترانسپورټیشن خلکو کې چې کوم دین اویرنس پیدا کول پکار دي چې خلک د خپل گاډو په ځای باندې کلیکټیولی چې کوم عام ترانسپورت گاډي هغه استعمالي نو د هغې په وجه باندې به یو خوا انرژي او پیسې هم بچ کیږي او بل خوا موږ سره چې کوم دغه گاډي مختلف قسم ته آیل سوځي هغه پټرول شو ډیزل شو یا نور مختلف قسم ته آیلز او د هغې نه کم کاربن ډای اکساید یا کاربن مونوکساید پیدا کیږي نو هغه بیا په کم مقدار کې پیدا کیږي. بل یوز اف لیډ فری اینڈ لو سلفر فیولز خلک چې کم دي نو داسې فیول استعمالي چې پای کې لیډ یا سلفر پکې په مقدار کې کم وي نو د هغې په وجه باندې د لیډ او د سلفر اکسایډز به کم پیدا کیږي نو موږ سره به ایر پالوشن نه کیږي. بل کنزرویشن اف انرژي چې کم دی نو هغه کنزور کول غواړي بچ کول غواړي لکه الکتریسيټي انرژي چې کوم دی دا بچ کول پکار دي نو موږ الکتریسيټي انرژي په مختلف طریقې سره پیدا کیږي. یو خو د اوبو نه پیدا کیږي ایته هایډرو وای دویم د هوا نه پیدا کیږي ته وایند وای او بل موږ سره دا د فیول نه پیدا کیږي نو هغه ته فیول انرژي ویل کیږي یا فوسل فیول انرژي ویل کیږي. دغه فوسل فیول انرژي په پاکستان کې 65% پیدا کیږي او دا باقی پاتې چې کوم 35% ته نه دا موږ سره د واټر او د نور مختلف قسم ته پروسس په ذریعہ سره پیدا کیږي. نو دا داسې اکټیویټیز استعمالول پکار دي چې موږ د پیول په ځای باندې چې کوم الکتریسيټي پیدا کوو چې هغه موږ په نور مختلف قسم ته پروسسز باندې پیدا کوو. سیکنډ چې کوم دی نو د مختلف پینز یا نور چې کوم داسې انسټرومنټ موږ د الکتریسيټي په ذریعه سره چلو نو چې کله د هغې ضرورت نه وي نو چې هغه موږ په ټایم باندې اپ کوو. بل یوز اف کلین انرژي ریسورسز موږ د انرژي چې کوم ریسورسز دي هغه کلین انرژي استعمال کو. انرژي ریسورسز موږ سره انرژي موږ حاصلو د پټرول نه د ډیزل نه د نور مختلف قسم ته پیول نه او پای کې مختلف قسم ته هارمفul ګیسز پیدا کیږي نو کله دې په ځای باندې موږ انرژي ځان ته پروډکشن کوو د سولر نه یا د وایند نه یا د جیو ترمل نه نو پای کې چې کوم دی نو داسې ګیسز نه پیدا کیږي چې هغه موږ سره ایر پالوټډ کی. بل پلانټیشن اف ټریز چې څومره بوټي ډیر زیات وي نو دومره به موږ سره چې کوم دی نو په هوا کې صفایي زیاته وي یعنی هوا کې به اکسیجن مقدار سیوا وي او د کاربن ډای اکساید مقدار به پکې کم وي او د دې وجه نه ونو ته چې کوم دی نو لنګز اف انوایرمنټ هم ویل کیږي یعنی دا انوایرمنټ موږ سره صفا کوي. نو چې کومې ځمکې کولو پرتې دي چې پای باندې زیات نه زیات ونې وکرلی شي او هغه ځمکې چې کوم دی نو هغه موږ سره د بنجر حالت نه چې کوم دی نو د ونو حالت یا د فورست حالت ته راوستل شي او دې په نه ته ویل کیږي از نون ایز افورسټیشن. بل کنټرول اف واټر پالوشن نو ویسٹ چې کوم مختلف قسم ته راځي واټر ته نو هغه تمام ویسٹ میټیریل د هغې چې کوم دی ټریټمنټ کول پکار دي چې کوم پاکې اوبه دي چې هغه پاکو اوبو ته ګنده اوبه میلو نشي او هغه پاکې اوبه موږ سره ګنده نشي. ریموول اف پالوټنټس فرام انډرګراوند واټر موږ سره چې کوم انډرګراوند واټر دی نو د هغې لپاره داسې پروسس استعمالیږي چې د هغې نه ویسٹ میټیریل لرې کیدي چې واپس یې کړي
د ریورس اسموسس پروسس په ذریعه سره یا د فلټریشن پروسس په ذریعه سره او هغه ګنده اوبه واپس کې پاکي کېدی شي. ولې ریل یوټیلایزیشن اینڈ ریسایکلینګ اف ویسټ ویسٹ میټیریل چې کوم دی نو دا ریسایکل کېدیم شي او دا عام طور باندې په هاریو کې کیږي. دا موږ سره چې کوم مختلف قسم ته ډومېسټک نه تمام ویسټ والا اوبه نو هغه اوبو ته چې کوم دی نو پلانټ یې ورته لګولي او هغه پلانټ په ذریعه سره یو خوا انرژي پیدا کیږي او بایو ګیس هم پیدا کیږي او بل خو هغه چې کوم ویسٹ میټیریل دی نو هغه یو یوزفل میټیریل ته یا لیس ویسٹ میټیریل ته کنورټ کیږي. بلې ابزارپشن بای پلانټس مختلف قسم ته داسې پلانټس موجود دي چې هغه د اوبو کې چې کوم پالوټنټ موجود وي نو هغه ابزارب کوي او هغه پلانټ ته څه نقصان نشته. بلې کنټرول اف پلانټ پالوشن پروډکشن اف لیس ویسټ اینڈ ریسایکلینګ نو خلکو ته پکار دی چې کم نه کم چې کم دی نو ویسٹ مټیریل پیدا کی چې هغه په ځمکه باندې خلک غورځي یعنی کم نه کم پلاستیک بیگ استعمال کی کم نه کم ټاول استعمال کی او کدا کم ټاول دي یا د پلاستیک بیگ دي یا نور مختلف قسم د پیپر وغیرہ دي نو دا واپسې کې ما استعمال دي شي د نیو دغه لپاره جوړېدو لپاره د پلاستیک یا ګلاس یا پیپر لپاره نو چې دا ریسایکل شي نو عموما بهتر خبره ده. بلې پراپر ډسپوزیبل اف ویسټ دا ویسٹ مټیریل چې کوم دی نو دا په عام ځمکه باندې نه دی غورځول پکار چې دا په فوټپات باندې غورځېږي یا په عام ځمکه باندې غورځېږي نو دا یو خوا مسافر چې څوک ځي راځي نو هغې دپاره نقصان دی او د هغې دپاره چې کوم دی نو رکاوټ دی او بل خوا دا چې کوم دی نو موږ سره ځمکه پالوټنټ کوي. بل سالډ ویسټ منیجمنټ ګورنمنټ ته داسې مختلف قسم ته سټینډرډ لینډ فیلډز پکار دي یعنی داسې ځمکې مقرر کول پکار دي چې دا غونډ ویسټ مټیریل یو ځای ته راجمع کوي او دغه ویسٹ مټیریل داسې ځای کې جمع کوي چې د هغې باټم هغه امپرمیبل وي نو که باران شي نو هم دغه چې کوم ګاربیج موجود دی یا مختلف قسم ته ویسٹ مټیریل موجود دی د ځمکې د سرفیس د پاسه نو د هغې نه ویسٹ مټیریل چې کوم دی نو پاکو اوبو ته نشي تللی. بل دا چې کوم میتین پیدا کوي دغه ویسٹ مټیریل چې کوم موږ سره ځمکې د سرفیس د پاسه دی نو دا موږ به طور بایو ګیس خو یوز کولی شو. بل ډسپوزیبل اف ډینجرس ویسٹ مټیریل مختلف قسم ته چې کوم ویسٹ مټیریل دی او هغه خلک د سالډ فارم کې دي یا په لیکوډ فارم کې دي نو که په سالډ فارم کې دي نو هغه داسې ځای کې اچول پکار دي چې هغه موږ سره غټه یو کند شکل کې وي او هغه د پاکو اوبو نه چې کوم دی ډېرې لرې وي او که په لیکوډ فارم کې وي نو هغه بیا داسې د کوی فارم یو ایریا کې اچول پکار دي چې هغه د پاکو اوبو نه لرې وي او پای کې چې کوم دی نو هغه مکمل امپرمیبل کنډیشن کې بند کړی شي. نو که په لیکوډ فارم کې وي او که په سالډ فارم کې وي نو دا د پاکو اوبو نه چې کوم دی نو په 400 میټر فاصله باندې چې کوم دی نو په یو ځای کې چې کوم دی نو مکمل سیل کول پکار دي نو د هغې په ذریعې سره موږ سره بیا دا پالوشن سټاپ شي.